بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. دا کوم آیات څنګه وې دې کې الله ته فرمایي چې ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، چې مونږه په مؤمنانو باندې په مقرره وخت باندې موږ فرض کړی دي. نو په نن سبق کې موږ ته وایو د موږ فرایض، واجبات، اهمیت او دغه حکمت وغیرہ موږ وایو. د ټول مخکې د موږ په معنا باندې ځان پوهولې چې موږ وسته نو موږ چې د لفظ د عربی لفظ پوه شولې او لغوي معنی څه ده؟ لغوي مثلا د نماز لفظ معنی څه ده؟ نو صلاة د لغوي معنی رحمت او دعا ده. او په مسکین که تاسو خیال کوئ موږ څه کوو؟ د الله پاک رحمت طلبګار یو او دا قشان د هغه تسبیح او دعا کوو. پوه شولې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. دې ته تاسو سوچ کړئ معنی ته په دې کې سره دوا ده او ټول افضل ترین دوا ده. ټول افضل ترین دوا دا ده چې خلک په دوا کې هم دا وغواړي. نو ټول افضل ترین حدیثو کې دې کې دې ته په ټول دواګانو کې افضل ترین دوا ویل. ها وسه په اصطلاح کې یعنی په شریعت کې څه ویل کېږي؟ د شریعت کې دینه مراد هغه مقرره عبادت ته په مقرره وخت کې چې د الله پاک د مخې ته د بندګۍ د ظاهرولو لپاره فرض او شپه کې روز او شپه کې دروازه نه د روز او شپه کې 15 وخته ادا کیږي. پوه شئ یعنی ساعت کې څونه ساعت کې چې نو 2 رکعات دي. ګور سبا کې سنت دي، سبا کې فرایض دي. په معنی کې دا مطلب 4 رکعات فرض 4 رکعات موز دي، 2 رکعات به سنت دي، 2 رکعات به فرض دي. نو 4 رکعات شو 2 رکعات شو ماسپهینه 4 رکعات فرض، مازیګر 4 رکعات فرض او ماخام 3 او ناستن 4. ادین علاوه چې کوم بدعت دي فرایض وځ ذات ته نشي کولای. ذات ته نشي کولای چې تاسو کې د ساري مون په ټیم کې ټول منځونه وکي. نو د موږ هغه اصطلاحي معنی ته پاتې کړل دا ختم کړل. پوه شئ سار موږ ټیم کې چې سار کم ټیم دی هغه ټیم کې وته 2 رکعات فرض کوي، 2 رکعات سنت پکې. دا نشي کولای چې ماسپخین موږ سره وکي چې ټول به وکم ټول به ګارو بیا دا نشي کولای. هغه د ماسپخین مشکل سار هغه کوي چې پاتې شوی دی نه او هغه ثواب د تنه ملاوي. په وخت کې ولې چې د موږ اصطلاحي تعریف تا وکړه چې خپل مقرره وخت کې مقرره عبادت کول دې ته ویل کېږي. نو ټیک تا قرض دراو ګرځاو خو الټه څه شو کو اته دې پاتې کړي نو ګناه نه ملاو شوې. پوه شئ وته د دې مسجد نو شرایط دي او فرایض د کلمې دې مسجد 2 رکعات فرض دي یا 2 رکعات نفل لیکو ته مسجد هر یو مسجد یو رکعات مز نشته 2 رکعات وکړي. پوه شئ لکه نفل کې یو رکعات نشته یو کته یو رکعات نفل نه تړي او یو رکعات کې او به جواب بس دا ټیک نه دي بلکې 2 رکعات وکړي. وځه 2 رکعات نفل ته کېل په دې کې دن نسوري فرایض دي هغه مخامخات کې خیال ساتي. پوه شئ خانوسه شرایط دي او ارکان دي. شرایط مطلب څه شو چې شرط شی داخل شی شرط وي شرط شی خارج شی چې شرط ویل کېږي چې د یو شی نه مخکې خارج وي. لکه مطلب ته مستودريږي تاسو څه پکار دي تعالی کپڑے پاکي پکار دي بدن پاک پکار دي زه پکار دي. پوه شئ دا کشانته ستر پټاول د ستر د سټډي چې دی نو د نامنا والا د ګټو پورې دی ګټه پورې دی د دې خو دی دا کم دغه چې دی. پوه شئ زنګونان چې کوم دي پورې او د زنانه ټول سر دی علاوه صرف د لاس او د مخ او د خونه. ولې چې دا مثلا زنانه دا پټ کې ټول ارته نو بیا ته پناسه او درېدلو کې قیام رکوع سجده کې دا ګرانه راځي کنه. مثلا ټول ځان پټ کړي ځان باندې غټ صدر رواجي غون ځان پټ نو بیا خو نسینی و دا تر قبلینه بیا بل طرف ته مخ کړي ویل چې تنینی. پوه شئ نو سلام مخاو دا ټول پټ دا ټول ستر عورت ته د زنانه د سر نواله دي جنواله چې خونه د خپو دي هغه پور تلو ګور مطلب ټول بدن خو کومس کې ګرانه ده په دې وجه باندې سره کومانځ کې ولا شریعت چې دین دای اجازه ورکړي چې لاسونه پوه شئ دا خپې او دا باندې پوه شئ
او نور سړی پر دغه دی د ستر عورت پټول سړی د نامې نه اوس مثلا تاسو سره کپړه ني او ته دا نه کپړه سړی چې هغه ته ځان چاپیره کې او استاد نوم نه لاندې چې دینه د دې دغه پورې په وغیرہ پټ شي بس ټیک ته مسکوي شي خو د ضرورت دی نه باندې چې ضرورت یې اوس مثلا کپړې ني یو کپړه راواله پاکه بس یې کوم کا پوه او بل چې نیت کول نیت څنګه چې ته دا نیت وکړې چې د دوه رکعاته مونږ کوم د ساري آو لکه داسې د نیت پسند پته لګی تا چې تا اوس مثلا یو کس نیت کړی څنګه لاس اوچت کې ته لاس ونی چې ته کم مسکای اته دا ډاری کو چې د سار مونږ کوم لکه دا نه پړ تر ستا اراده یې پړ کې دا نه پخې اراده یې اوس نیت چې نو ان په لفظ جواب باندې وایي ټیکتي او ان پړ سره او په جواب دیونه وایي او سره پړ کې د اراده او په بیان ټیکتي خو بهر حال چې دوه نشینو کنیکشن برابر شي کنه چې په جواب باندې دیونه پړ کې او جواب کنیکشن دوه برابر شي پوه شولې ها نو نیت کول دا کشان خو دا چې پوښ نه چې تعالی یو کس لا سونی شي دا دوی چې کم مسکه ته دراره کوي چې سار مسکوم پوه شولې ها او قبله ته مخکول وس قبله ته مخکول چې دین داسري ضروری دي کته قبله ته مخ نه کو او موږ دیو کو نستامون دا و نشي قبله وس مثلا ته پدا چیزه کې چې هغه ته قبله پته نشته نو آسان دغه ده آسان چې تن نور ته وګوره چې نور چې کوم طرف ته رواني پریوزي بس هغه طرف ته ودرېږي زموږ اکثر قبله دغه طرف ته اوس مثلا ته پاکستان کې چې ډول دې تلې او هغه نور مثلا چې نستا حال تک قبله مثلا دې طرف ته ده مشرق و مغرب او علاوه ته جنوب او شمال طرف ته ده ولې چې قبله خو مې هغه خانه کعبه خو مې ته دنیا کې ګڼ نو دې دغه دې طرف ته نو ځکه دې طرف ته ودرېږي مشرق طرف ته مغرب طرف ته ده وای شنه وس څه خلکو بداسي چې مثلا اغونه بده جنوب او شمال طرف ته وي نو بیا حالت کې آی طرف ته مخیدانه چې تبع چې دوه هدي طرف ته ده نو زونګا پاکستان کې دې طرف ته ده نو دا مې طرف دی نه چې څه شوی ده روح بدل شوی دی طرف بدل شوی دی وای شنه اوس په پاکستان کې مثلا داسې جو دې د تلاش لري حالت کې تاسو د قبلي پته نه چې کم طرف ته ده صحرا ده څوک څنګه موبایل کار نه کی اوس څه کوي اوس پدا چې وکي چې تحریب او کې تحری ولکې سوچ او ਵਿਚਾਰ وکي چیرې دا قبله تقریبا چې دینو دې طرف ته ده بیا به سوچو کې دې طرف بچ کم طرف باندې ستا اتفاق هغه طرف ته وکا خو سوچ وکای کو سوچ ته وکا गाड़ी جدا مسله دا गाड़ी مثلا هغه جدا مسله هغه چې دې गाड़ी کې تولا نه او نه کې یو فرایض کې پوښتنه فرایض لیکن نوافل کېږي نوافل کې چې قبله طرف ته مخ ته بیا गाड़ी هر طرف ته چولېږي یا کوي شي بهرحال کو دا چې کې صحرا کې ځای کې مثلا تاسو پته نشته او ته پر مسکه نو چې سوچ ਵਿਚਾਰ وو کې چې دې طرف ته دې طرف ته بس بیا وکم اوس کې بدغه دوران کې سوکرال مازه دوران کې مستاو کو موږ دیو کو مازه دوران کې نه موږ دیو کو او تاسو دیو کثره کې الکتا خو دې طرف ته موږ کو خدا قبله دې طرف ته اوس کتا په خبر اعلان وای تاسو سوچ او ਵਿਚਾਰ کړی وای شلې بیا دې موږ کړی نو بیا ته موږ دوباره مرا غردو بس چلی وشو ځکه چې الله فرمایي چې ولله المشرق والمغرب او دې کې چې هر څه ټول سری زما طرف ته مثلا ارشد الله دې نه مشرق ته بلچاره نه مغرب ته بلچاره بلکې ټول هر څه چاري ده الله دې وشو نو مثلا که مشرق ته مخ او مغرب ته بس هر طرف ته جونګا الله پوه شو خاص تاسو ته ਵਿਚਾਰ نه کړي او به ډایرکټ نا وخت زمانه او راغ ډایرکټ موضوع درې دي بیا د څنګه موضوع کو خپل کې کا کار وکړه اله کته خدا مسجدین الله تعالی بدل طرف ته وکړو پوه شو نو بیا سره کته تاسو ਵਿਚਾر نه کړي نو بیا به څه کوي بیا به موږ دوباره کوي اوس په موږ دوران کې ته په مانځه ولاړې او یو کتره قبلي طرف تار قبلي نه علاوه یو طرف ته مخ کړي دي هغه وتاته وي چې مثلا د قبلي طرف ته نه ټیک ته وچولېږي ٹھیک تا وجولېږي بیا پوه شولې غدي طرف ته مخ تیرې او یو کتره غته دی چې دا قبله خو دې طرف ته او ته طرف ته ولاړې به دې طرف ته وجولېږي پوه شولې معنی ها وته دا خو مثلا چې دې شرایط وس رکن دي رکن مثلا تاسو باندې حساب دې نه پوهه کې یو حصہ رکن دی یو شی یو حصہ که هغه نه مثلا د لاس انسان دی دا هغه لاس پې نه ته د پوره انسان وایي چې معذور او توای کنه سترګې مثلا چې نو هغه بټي څه وته څه وایي چې معذور دی کنه پوره انسان خو نه وایي کنه د قشان د موز دی موز کې یو څو شذونه داسې دي کاغه تا پرې خو د نظام سره نه ونه شي
ای کې لمبه سره تکبیر تحریما. تحریمی معنی څه ده؟ لمبه وی څه ده؟ تکبیر تحریما. تکبیر یعنی الله اکبر او تحریما حرام کول و. یعنی چې تا تکبیر تحریما وای نو تمنه د دنیا هر څه حرام شي. حلال شي نه خوراک تا کوي چې مخکې وڅ مانځي کې ته خوراک نشي خوراک ته کوم دماغ خبرې کوي شي مخکې ته کوي شي د مانځر مخکې وسته خبرې وکړې نو موږ دماغ شي. په دې وجه باندې ته ویل کېږي تکبیر تحریما. چا تکبیر تحریما ونه وای او اصل از چت او نه دی وتاړه د موږ شو ولې تکبیر تحریما دې موږ کې سره داخل شوی نه دی. پوښتنه ولې تکبیر تحریمی مطلب څه دی؟ مطلب دا دی چې مونږ لاس چت کو او د دې لاس چتولو مطلب دا دی چې دنیا ټول هر څه ماشاءالله وغورځول هر څه ما څکل شاته وغورځول بس خپل رب لرالم چې چا پیدا کړي څوک چې فعال لما يريد ذات خالق مالک رازق ذات قادر ذات هغه سره دا ودرېدل بس هغه زما ټول فیصله ټول هر څه مشکلات حل کوي او خپل الله تعالی هم کلام شو. دې مطلب دا شي. خو شي کوي به څنګه کوي به راته چې ځوان لاسونه اوچت کې نه بډیر بندي راته مثلا نه بډیر کولاوي راته درمیانا او لاس په ځوان اوچت کې د غوګونو دا پوتګي چې کم دي سره ولاسو لګي او قبلي ته بل راغوتي مخامخ. خو شي او په دې دوران کې داسې واچ مثلا څنګه لاس شته الله اکبر او الله اکبر ما په ولاړ باندې وای الله اکبر په ولاړ وای لکه امام ولاړ هغه سره او امام ولاړ په ریکو حالت کې دی. پوه شئ یعنی جمع ولاړ هغه په ریکو حالت کې ته اوس هغه سره شاملېږي ته دا څه نشي کولای چې الله اکبر وای ریکو نه لاړ شي نه بلکې الله اکبر کله چې چته یو کنه الله چې چته ول سنت دي. پوه شئ په دا غټین کې تاسو مثلا اسماء معمولی دا چې کوي ټیک دي دا چې تاسو بیا به هم ټول هغه طریقه کې نو تبدل موږ رکعات لاړ شي. پوه شئ بس الله اکبر ولاړ باندې الله اکبر وای. پوه شئ چې په ولاړ الله اکبر وای بیا څه داخل شه او موږ داخل شه وس مثلا چې دین ریپورت ته ویل کېږي ریپورت نه د ته مخه دا کېږي دا پورا بلکې معمولی ساده لاسونه نه دا کوته د ګټوره ورسېدل دا چې بازاري کوشکاري کوش وروش نو په دې وجه باندې الله اکبر به په ولاړ پورا الله اکبر الله ولاړ وای کو دې نه وي بیا سمو ونشي. پوه شئ ها بل څه دی قیام نه قیام ویل کېږي څه ته نه غوډېدل ها نه غوډېدل ته په مسکه خامخا به ودرېږي خامخا به څه کېږي ودرېږي کټی کې او فرض مس پنا سکه نو ساموز نه کېږي. پوه شئ کټی کې صحت ته سم دی لگا تو صحت ته سم دی او ته بیا پنا سوانی مسکه ساموز نه کېږي کټی کې صحیح سلامت او ته په اشاره باندې مسکه ساموز نه کېږي. قیام ضروری دی د موږ د قیام ختم کوم ځای نشو دویم شي شو کنه قیام کې ودرېدو تا وته معذور یې معذورا ټیک نه بیمار شوی ودرېدلو قابل نه پاله څه خوشو نور څه مسله شو چې ودرېدې نشي ټیک ته پناه ته کوي شي. هو وڅ کته په ولاړ باندې الله اکبر وایي شي ولاړ باندې الله اکبر وایي شي نو الولاړ باندې الله اکبر وایي بیا کینا که په ولاړ باندې الله اکبر نشو ټیک ته پناه ته باندې نه ته تعالی بس ټیک دی होएगा वस सदा ने बीमार शोले सदा ने बीमार से तमुज ने शिकावले वस पा सके वस पा इशारा वाली मुस्के होश इशारा वाली मुस्के और पसर इशारे सर मुस्के पलाश इशारे सर मुझने का जो कसवत इशारे माने मुस्की और ये अल्लाह अकबर और पलाश इशारे माने प्यारे को लशानदार से बेदार होश दाखिना बल्कि पत्थर इशारे माने यानी अल्लाह अकबर ने तो उतारो सूरत फातिहा हर से हुए या रिको के अल्लाह अकबर लक्तर बखता के या बतर उचत के या धीरे लक्तर बनोर का के इस तरह पर पता हो कि चादरी को का देसी जोकड़ा वो पलाश इशारे तरह पत्थर के इशारों तरह या पदे तरह मुझ की वर हां जोकत को बहुत इशारे तरह मुझ की ना टिक न दे हां रिको वसा तब अल्लाह अकबर हुए बजे के मसलन सूरत फातिहा वाजिबात की दगरी हुए सूरत में मेरा को वाजिब थी दाम दी हुई बस उस पे नमाज बच सके उस पर बिया रिको के इन वसा रिको से तवेल की रिको द द्वान लासुन दा तली चिकम दी तली दा बको दी गिटो बांधे दा गुटके चिकम दी तवेल की बांधे पदे बांधे गल खपा हो दा तिराशी दा मसलन गिटे दा गले दा ते को खराश दा खसान को फ्लक पे उन्हें कोई चले
او دا سر به او ملا دا برابر ساتي دا نه چې سر د ښکته او یا د ملا دې اوچته او ښکته بری بالکل نه، دا بالکل داسې نیغه پوه شوې چې هغې باندې مثلا که تا باندې څوک د جام اوبه کېږي پاسه او هغه توی نه شي یا چې ته یو طرف ته واونوړي داسې سیده به ودرېږي. او د خپو د ګوتو ته د خپو د ګوتو ته به ګورې چې د دې ځای نه به زما روح به وځي، دې ځای نه زما روح وځي، ځکه چې روح وځي نو لمبې د خپو د ګوتو نه به شروع کېږي نو ته به دا سوچ کړې زما روح به د دې ځای نه وځي، نه ستا به توجه چا ته برابري الله ته نور هم برابري. اوس د هغې نه بعد چې دې نه قومه ده رکوع دې وکړه سبحان ربي العظیم 3 پیرې دې ووایي، بیا به اوس قومه ته قومه ویل کېږي دا سمه چې وړوکې غونتې ودرېدل، خو پاخه اوس ودرېدل ښه صحیح ودرېدل، دا نه چې مثلا ته څه ښکته یې څه بری او لاړ شي سیدې له داسې نه پوه شولې. ولې چې په اعتدال ارکان چې دي د لمانځه کې واجب دي، هر یو رکن په ارام ارام سره کول واجب دي. بیا د هغې نه بعد سجده ده. ها سجده چې اوس کم اندامونه لګي پوزه پوه شولې د ریګو نه بعد نه سجدې له لاړ شي پوزه تندې لاسونه دا ځوان لاسونه یې د ځان سره تلي پوه شولې دا کشان د خپو د خپې او دا کشان د پنډې غونډې چې کوم دي دا په ځمکه باندې لګي پوه شولې. اوس که به دې کې تا یو ځای ونه لګاو نو ستا سجده ونه شو لګولی بیا ها دې کې به احتیاط کوې. اوس مثلا ستا عذر دی ستا پوزه تندې باندې مثلا څه مسله ده بیا یو شي زده کوې چې مثلا پوزه ولګوه یا تندې ولګوه، خو به هر حال چې صحیح نو دا دواړه به لګوي پوه شولې. خو اولادونه دا کم څنګلې چې دي دا د خپل پتونانو نه جدا ساتل، دا نه چې مثلا د زنانه په شان کلک کړي او داسې نه، بلکې جدا ساتل چې د ستا دا دین او د دینونو کې فاصله وي او خپې د راغونډې نه خپې د خو کولاوي پوه شولې. او بیا د اوس په سجده په منځ دوانو سجدو په منځ کې څه دي؟ 2 سجدې واجب فرض دي که نه؟ اوس دوانو سجدو په منځ کې جلسه ده، یعنې په منځ کې ناسته ده خو هغه برابر ناسته ده، نه چې ته پوره رانیغ شوې لانې ناست نه او بیا سجدې لاړ شي. بل قاعده د دوانو سجدو نه بعد په آخري رکعت کې ناستې ته ویل کېږي او دام سري دام واجب فرض ده، که دا چا ونه کړله نو د لمونځ ونه شو پوه شولې. و د دې نه بعد سنتونه دي په سنت دي په مانځه کې پوه شولې، یعنې دغه سري فرایض دي که دې کې یو هم ستا نه پاتې شو نو ستا مونځ بلکل ونه شو پوه شولې. اوس سنت دي، سنت ویل کېږي څه ته دې نه بعد چې کوم دې نه علاوه کوم سنت او مستحبات دي، که دې کې ستا نه یو شي پاتې شو نو ستا څه کېږي مونځ شو مونځ دی. اوس مثلا الله اکبر دی وایي لاس دې پوره سم نه اوږدلي پوه شولې او مونځ دې وکړ نو مونځ خو دې وشو خو نیمګړی وشو سبحانک اللهم دې ونه ویل نو ستا خو مونځ وشو خو مثلا نیمګړی وشو، نیمګړی یا ثواب ته پوره میلاو نه شو. اصل کې الله فرمایي که اقیموا الصلاة اقیموا الصلاة اقامت وکړه مونځ. اقامت مونځ مطلب دا دی چې سنت مستحبات فرایض واجبات هر څه پکې ادا کړه پوه شولې. اصل کې مونځ ودرول دا که ودرول نه چې مونځ سره والې ودرې مونځ ودرول مطلب دا شو چې څوک فرایض واجبات مستحبات پوه شولې د دې ټولو پکې خیال ساته چې څنګه تا د پیغمبر اسلام طریقه خولې په هغې طریقه باندې وکړه نه لسته د ثوابونو ډک مونځ شو پوره ثواب برته میلاو شي که نه صرف فرایض پکې راغونډ کې وکړې مونځ دې وشو خو څه وشو ثوابونه به پوره میلاو نه شو. او سنت خو مونږ ادا کړو که نه ولې چې موږ پیغمبر اسلام امتیان و هغه موږ سره څونه مینه کړې په ځمکه باندې موږ یاد کړي په بر آسمانونو کې الله پاک ته زموږ شفاعت کړې قیامت پر ورځ باندې زموږ شفاعت کړي پوه شولې. نو سره موږ خو به هماغه سنت کړو که نه دا نه هر ټایم موږ لپاره دواګانې غوښتې قیامت پر ورځ باندې موږ لپاره دواګانې غواړي دا هغه زموږ باندې چې احسان نه دي دا ټول احسانات دي که نه ځینې راته ښوولي ایمان یې راته ښوولی دی پوه شولې. قرآن پیغمبر اسلام باندې نازل شوی دی څونه سخت چې غرونه ته انکار کړي ځمکې هر څه ته انکار کړي د هغې د نازلېدو نه پیغمبر اسلام باندې نازل شوی دی دا نه سخت موږ هغه زموږ لپاره برداشت کړي. اوس موږ دا نه کړو چې هغه سنت ادا کړو دا خو ډېره ناانصافي او ظلم شو چې د هغه لپاره موږ دا نه شو کولی. موږ سره په عام دنیا کې کس یو کس ښه وکړي د هغه بدله موږ بار بیا ورکوو چې دا د ما سره ښه کړي تر دې چې مشران یې سره ښه کړي نو دا موږ سره مشران یې ډېر ښه کړي دي نو په دې وجه باندې د خیال ساتم. اوس د پیغمبر موږ خیال نه ساتو
چونکه ایمان خو له هغه بغیر د ایمان زکوي نشو نو سنت او پکې کتاو نه کړل نو ثواب دې پوره ملاو نشو خو مزد وشو ها وسره د منځ آداب منځ آداب دي یو خو اول خانه کتل مصفا خشوع خضوع سره عاجزه سره دا کول چې موږ کې تا دا پړ کې وای چې یا الله زه بالکل عاجز بنده يم او ته زمونږ رب ذات خالق مالک ذات موږ ویل کې عبادت ویل کې عاجزه کتا سماوي موږ ویل کې عبادت ویل کې عاجزه تا چې یا الله زه بنده يم یو اسلام په معمولی غو تکلیف پر ماننا چې څنګه نشم کولای اته زمونږ رب ځان عاجز غواړي چې الله زه ډېر ګناګار یم تا بیان ځان ته ودرولم یا الله شکر ځان ته ودرولم او ډېر عاجز بنده ما معاف کړي دته موږ ویل کی دا نه چې ته موږ کې ټول موږ ختم شي پتنګ نه ته ونه لګي جزاء الله تعالی عنه هغه حدیث کې راځي کنه چې موږ ذات وکړ عبادت ذات وکړ چې دا څه ګوي چې الله یې نه نو کدا کیفیت حالت نه کم از کم دا په کار دی کنه چې ما الله یې جزاء الله تعالی عنه وښله نو دا څه موږ په کار دی او خپل موږ په سکون آرام سره کول او دهن پاکي کپڑے اچول صفا کپڑے اچول صفا کپڑے اچول ها او په مسکه یو خبر خاصوت نه وځي چې ته مسکه ولاړې او سوچونه باندې کوي خوشله حوس او دا خو د موږ فرایض او واجبات او مستحبات او آداب ذکر شو وته موږ اهمیت مستنه دا د دین اسلام دویم رکن دی او دا د بدني عبادت کې بدني یعنی سمالی عبادتونه دي مالی هغه زکات ورکول او دا بدني عبادت دی موږ په چې مسکونو موږ څه پیسې خو کې نه ورکو بلکې څه کو په خپل ودري وو صحت پکې استعمال شي ګڼو خوش بدن پکې استعمالي ها دا پچا باندې اوس فرض دی چا باندې فرض دی نو په مسلمانانو حکم عاقل وي بالغ وي پوښتنه عاقل بالغ مسلمان باندې فرض دي سوټه ما 15 وخت منځونه په فرض دي ولې چې الله فرمایي ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا او پیغمبر علیہ السلام دا اهل بیت او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین 15 وخت خو باقاعده سره مست کړی دي پوښتنه او د دې اندازې ته کله پته ولګي چې دا موږ غنولې ضروري شي چې کله موږ قرآن وګورو پوښتنه قرآن وګورو کنه پس څه دینو کې مثلا د موږ بل واسطه او بلا واسطه ذکر دي او تقریبا چې نه په 50 آیتونو کې دا چې تاسو کا موږ قیام قواقیم الصلاه واقیم الصلاه پوښتنه یعنی واقیم الصلاه او نماز قائم کرو ها وزه دا د دین سره یو ستنده موږ چې دین د دنیا او ستنده کته لکه اوس مثلا ستن مطلب بلا شي چې کته ته مخ خیال کړي په دې کمرو کې با یو ستن لګیدلې و او غیر چا پیر لرګي وغیرہ چت ته لګیدلې و خو شنو وڅ کله غستن تا ورځولا نو ټول هر څه چت ور باندې را پرې وته خو شنو ځکه د دې مثال بلا چې دا یو بیم نه دی بیم نامو چې په دیوال ته بیم دا کړی د دې مثال دا پشان دی اوس ته بیمو ورځي نو ټول کمره د منځ راغورځي او یا ستن مطلب دا چې تا په دې کمره کې مثلا پیلر ور کړی او دا پیلر مثلا پیلر تا وګورځاو دا نیم چت کې کنده دا پرې وځي دا چې دا چت ټینګ دا په سیټینګ دی دا په دې معنی نه څنګه دین کې دی یو کسوی چې مسلمان مو دین قائموما نو ته بس کې همخا مسکای کنه کنه خپل دین سره ختم شو پوه شئ ولې چې حدیث کې دي کنه چې په د مسلمان او د کافر مېس کې صرف او صرف د موس فرق دی خو شری د مسلمان او د کافر مېس کې د موس فرق یعنی پورا د مانځ ټیم شي کافر څه شي کافر په خپل ځای پاتې شي او مسلمان سړی لا شي او الله تعالی نو پتا ولګي چې دا سړی مسلمان دی او هغه سړی هغه پاتې شي چې کافر دی نن سبا موږ څنګه حالت جوړ کړو یو مسکو پټول راس کې یا دغه نور نه کو لکه د مطلب د کافرانو باندې په طریقه جوړ کړی د چموز نه کو هغه نه مني هغه مونږ بیان نکو دا مطلب مونږ کنه چې مستری فرض دی خوښله او حضرت پیغمبر علیہ السلام په ټول ژوندۍ کې موږ پرې خو نه دي چې کله چې پاتې شوی دی نو بیا کړی دي
پوه شئ نه دې نه پته لګي چې دا موږ څومره ضروري شی دی ایو کس موږ نه کی کنه نه مثلا هغه هو الله ته یادېږي نه سره نه خپل آخرت نه یادېږي لکه مثلا ته موږ ته ودرې درې دنیا کې رسال نه ولا مخام ماسپینه پورې منډه تړلې وخره په دنیا کې اسکول کې وغیرہ په نور کارون وغیرہ کې مشغول ہے الله نه ير دی و ټیم شي بانګول شي پرشتہ اعلان کوي چې خپل کم ګناهونه ځان باندې بل کړی دا خپل ګناه عذاب ور ځان باندې بل کړی دا عذابونه د ګناهونو وجنه هغه ملک مسلمان سره هغه پاشي مؤمن سره پاتې لاشي تردام کې ودرېږي خپل ګناهونه الله تعالی فریاد کوي الله تعالی یاد شي اخر تعالی یاد شي او خپل ګناهونه د موږ په ذریعہ باندې ځکه الله تعالی معاف کړي پوه شئ حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ما پیغمبر اسلام نه سوال وکړ اے الله رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم عمل ټول نه افضل دی پیغمبر اسلام فرمایي چې مقرره وخت باندې مسکول چې کم ټیم کم موزه مقرر شوی د باغ ټیم کې مسکول پوه شئ دا که نور حدیث کې راغلي چې مسجدنا دا د حقیقت لپاره څه کوي حفاظت کوي د عذابونو د هر څه په دنیا هم په آخرت هم پوه شئ او مسجدنا یو نور دی موږ دلیل او د نجات ذریعہ ده پوه شئ او چې کوم سړی دې موږ نه کی نو د سره باندې نوري نه حجت کو سره نه باندې نجات ذریعہ وتري چې کوم سړی موږ نه کی هغه سره وتی نه به سره نوري د قیامت په تیرو کې به است د سره استنی لیک و سره نه د قیامت سره یری به د سره به استنی الته کې بیرونه چلیږي بلکې د امون او عبادت چلیږي ما پوه شئ نه به سره حجتي نه به نجات ذریعہ د الله پاک د عذابونو وکړه کله چې دې مونږ نه کوي او ګوره مزدما د کول د وجه نه الله پاک څه کوي رزق فراخ کی پر رزق کې په مال وغیرہ کې فراخي راولي سی اواله نو موږ انسانان ټول مسلمانان اثر رزق فراخي په ګرځو کنه او موږ نو کو او الله چې موږ نو خپل رزق باندې فراخ کم د قیامت په سختو کې باندې پکار راشي پوه شئ وځه فورای وس موږ کول چې دین او په کم ځای کې به کې لکه مطلب دا یو ضروري عبادت دی چې هغه فرایض او واجبات او مستحبات دا ټول طریقې آداب ذکر شي دا وس کې کم ځای کې نو زنانه په کور کې زنانه ته په کور کول باندې د جمع ثواب ملاويږي چې وی چې لیکن بیا خو نشته ها او سړی چې دین ادا په جمعات کې ادا کوي جمعات د جمع سره یواز نه چې په کور کې وکي او ځان خلاص کې نه ګوره د علماء د قول مطابق د جمع سره مسکول فرض دی او قول مطابق فرض دی بل قول مطابق واجب دی ضروری دی په انسان باندې چې څوک مسلمان باندې چې دلار چې جمعه سره جمعه دا مدد نه دی مطلب موضوع نوازګار ما او بیا څه شوم بیا وازګار شوم بیا موږ کوم نه جمع ټیم لزان نه سوا ضرورت بس مثلا ډیر سخت ضرورت بیمار نو سره طرف هغه وتیکتا او د دین علاوه نو خوب مبانه کوي چې زو دیم یا زوازګار نیم بلکې ځم مسکوا تا باندې سری فرض او لازم دي پوه شئ د باجمعات موز ادا کول پیغمبر اسلام فرمایي کنه چې د جمعات سره موز ادا کول ثواب د کور په موز باندې داسې دی لکه مطلب څنګه تا په کور په جمعات کې موز کنه 27 ګنا تا ته سیوا ثواب ملاوي 27 ګنا پوه شئ مطلب تا په کور کې 27 منځونو کې ابو جمعات کې یو موز جمع سره وکي نو تا ته 27 منځونو ثواب ملاوي یعنی کور کې 27 منځونه کول او جمعات کې یو موز د جمعات سره کول 27 منځونو برابر ثواب پوه شئ ها او وته موز په څټه سونه ټیم فرض دی 15 وخت فرض دی او په دې کې حکمت څه دی لکه مطلب د موز کول حکمت څه دی پوه شئ نو حکمتونه هډیر زیات دي خدان دې چې لکه انسان کم مسلمان چې دین هغه استنجاو کی صفایو کی بیا او د شرامو کی نه د په مخمانه په خله په پوزا په وګونو په لاسونو باندې ګندګي وغیرہ پاتې نشي بلکې ارته شي ختم شي پوه شئ بل یو ورزش هم دی د دنیا په لیول باندې دا یو ورزش دی او اهم ضروري ورزش دی پوه شئ د سیدانان په تجربه وس کې موږ د پیغمبر اسلام مخ کې فرمایلی چې مستوی دا طریقه ده ناغه نمخ کې متثوابونه موږ مخ کې څه کو کومه پیدا جا حاصلو نو ډېر زیات پیدا دي پوه شئ او بل حکمت دا چې تا ته الله را یاد شي ته جمعه تورشي تا ته ثبوت نه را یادېږي بلکې تا ته څوک را یاد شي الله را یاد شي چې موږ څه کړو رب پیدا کړیو
او موږ سم مقصد لپاره پیدا کړی دا ټول تاسو سره شي مخه ته خبر راشي قیامت پر راځي زم مړ کېږم خوښ دا ټول تاسو یا ذهاني وشي نو څه پوهه چې تاسو موږ کې دا یا ذهاني نه کینې ته پوهه چې د موږ جمعه تاسو زمراغم نو پکار دی چې موږ وړاندې مو شروع کو بیا چې هغه کوم حکمت ته هغه څه کوو هغه کوو بل موږ پرې خودل پکم موږ پرې خودل په یو حالت کې مشتها ته متوجه شي موږ پرې خودل په یو حالت کې مشته تر دې پورې کې بیماری ډېر سخت بیماری او چې په اشاره سره کول چې نو اشاره سره راکې په سفر حالت کې کډیر زیات په لیر سفر روان ډېر سخت سفر بیا وین کې خو سفرانه مزبکه مثلا سار 2 رکعات یا 2 رکعات په خپل ځمانه مسبحین 3 رکعات موز دي 2 رکعات وکړي سنت مستحبات کو تر کوي چې په نوافل نو ټیک تا کنه کینو نشي پوښتنه خو په سفر حالت کې په جنگ حالت کې په جهاد حالت کې الله پاک نه معافي چې جهاد شروع وي هغه ټیم کې الله پاک ذکر د طریقه ذکر کړی دا چې یو ګروه په یو رکعت چې د امام سره وکي بل ګروه بل ډله بجنګيږي بیا هغه بل ډله راشي او هغه وسکی هغه راشي هغه یو رکعت کی هغه بل او بیا بل رکعت برابر مکمل کی بیا بل دوی مسجد مکمل کی بهر حال طریقه مکمل ذکر شوی چې په جهاد دوران کې قتل شهید شهادتي او د سختي می پاغه کې الله پاک چې کوي معاف کول نشته نو پته ولګی دا چې موږ د ټولو عبادتونو کې اهم دی خوشني چې ته موږ کې ته الله راځي کې ته باخر راځي کې ته زکات ورکي موږ کې ته باخر راځي چې الله یې چې د مور خپل عزت مکای ولې چې مړ کېږي ته پته چې زه مړ کېږم مکنه خوشني نو څه معلومه شولا چې موږ سره ډېر زیات اهم او ضروری شی دی خاوته د موزه کول سره اثرات یا غته غړي زیات اثرات یو توبه کوي د موز توجنا الله پاک قرب حاصلېږي د موز وجه باندې بے حیايي برایي ختمېږي اتلو ما وحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا خوښنه چې الله فرمایي چې د موز په ذریعہ باندې فحاشي بے حیايي ختمېږي چې انسان کې فحاشي او بے حیايي چې کوم غلط سوا گناهونه دي یا کوم گناهونه دي هغه څه کېږي ختمېږي د موږ په ذریعہ پیغمبر اسلام ته موږ څه مشکلات مو سره حل کیږي پیغمبر اسلام ته څه مشکلات راغلل دارې په باندې صحابه ته څه مشکلات راغلل دارې په مستلار موږ باندې ودرېدل الله نو دا وخت الله پاک په هغه حالت ټیک کړل پوښتنه بل د موږ په باندې انسان کې نظم او ضبط پیدا کیږي یعنی وخت پابندي یو کس موږ پټین کې کنه د بحث پټی وي مثلا تاسو تعوذ وکړه چې کوم سکول کار وغیرہ چې رواني خپټیم بلار شي وسته اسنه خل مدي پاسه مونږ دیونه کو ټول هر څه به ترتیب لاړو نو د موږ کولو په زمانه انسان پټیم ټیبل نشي او د هر څه د کامیابی لپاره هر څه د کامیابی لپاره ضروری دا یو خبره ده هر یو ځای سمول لپاره ضروری دا خبره ده چې دا هغه نظم او ضبط سم شي هر څه پټیم ټیبل هر څه په ترتیب شي تابع اعلی مثلا تا اوس په جو ځای کې کار در کی تا په ټیم ټیبل سره وګي پورا نخلاص پښېږي وستنه کته تا کار جمع کیږي خوښ او بل د موږ په ذریعہ باندې د انسان دنیا او آخرت کامیابی او د موږ په ذریعہ باندې ورورولي او مساوات جذبه پیدا کیږي او د موږ په ذریعہ باندې څه کیږي زړه ته سکون ملایي ها بل د موږ په ذریعہ باندې یو بل یا حکمت هم کې دا سم اثرات دي سماره چې د موږ په ذریعہ باندې ته پته ولګي شهزاد چې دا پلان کې شتا پلان کې نشتا پلان کې بیمار دي پلان کې کوټ کلی کې دي تا دې پته ولګي یو بل ویني انسانان ټول یو بل سره ملو شي ویني یعنی یو محبت پیدا شي تعلق پیدا شو کني دا چې انسانان ټول خپل کارونو کې مسلمانان لګي خو د مسلمان چې جمعه تراشي پته انسان ته ولګي چې په محله کې دا کاکا پیدا پاتې کیږي دا کاکا مړ شوی دی دا ژوندې دی دې نشته دې ته تللې دا مرګري مې پکړي کې دا بار ټول پته انسان ته ولګي او اله چې خلک منځ راځي کنه لکه نن سبا کوم حالات شروع دي هیڅ څوک موږ نه راځي څوک په کورونو کې وکي څوک نه کې څوک روستو کې دا څنګه بلکې چې په باقاعده په جمع سره راځي نو بیا دې سمارات دي نو ځان خلاصي چې اوس مثلا ته موږ وایي چې مرزا ګوروا بیا به وکړو دا خو ټیک نه ده کنه ها اوس بس
وځ د دې ټولو خبرو ثمره څه شوه چې پته ولګېدله چې مونږ په دنیا او په آخر کې کامیابی غواړو نو مونږ به خپل عبادت موږ چې ضروري شیز دی هغه به خامخا کوو او که نه کوو بیا د هغې الټا عذابونه ډېر سخت دي الټا عذابونه بیا د هغې سري ډېر سخت دي نو موږ خدا غواړو چې موږ په دنیا او په آخر باندې کامیاب شو نو د کامیابۍ لپاره دا یو ذریعه د الله سره د هم کلامۍ د الله سره د فریاد دا ټول دا یو ذریعه ده یعنی ته الله نه څه غواړې که نه څه بلې طریقه ده داسې ووایې چې الله تاسو زما دا حجت پوره کړي خو چې مستشه نو نور هم نږدې شي الله ته پوه شولې الله ته نږدې شي نور هم نو چې نور نږدې شي او کس ته نږدې لاړ شي او ته ورته ووایې نو هغه څنګه وي که نه چې د لرې نه ورته چغې وهې نو هغه څنګه وي نو چې الله ته موږ څوک وو دی خو لرې مطلب دا نه شي چې الله دومره لرې خو بهرحال هغه چې الله په څه خوشحالېږي هغه کول پکار نه الله به زموږ حاجتونه اوس الله په څه خوشحالېږي راضي کېږي او موږ نه کوو الله به زموږ حاجتونه برابر نه کړي ورته پوه شولې